اوم نه تر کال 2009 پورې سوات کې وسلوالو هلو ځلو کې د سوات زیاتره سیمه قبضه کړې وه. وسلوالو د سکیورټي ادارې په نښه کړې په سلګونو پولیس اهلکار پکې شهیدان شول. د کې د منګورې سره تعلق لرونکي انسپکټر عمر فاروق هم شامل و چې وسلوالو ته تسلیم نشو. وروسته وسلوالو په منګوره بازار کې په ډزو ویشتو. شهید عمر فاروق کورنۍ د هغه په شهادت ویاړ کوي او زلمی زوی یې وایي چې دی به هم پولیس فورس کې شاملیږي او وطن خدمت به کوي. نیاز احمد خان رپورټ. کال 2009 واخله تر کال 2009 پورې سوات کې د وسلوالو قبضه وه او د پاکستان حکومت واکداري چیلنج کړی شوې وه. هغه وخت په سوات کې وسلوالو په سلګونو پولیسوالا په بمي چاودنو، ځانمرګي بریدونو او هدفي وژنو کې په نښه کړل. د سیمې د ولس امن او وطن حفاظت لپاره د پاک پوج سره اوږه په اوږه پولیس هم ولاړ ول چې پکې د منګورې پټاني عمر فاروق شهید هم شامل دی. عمر فاروق یو تکړه او نر پولیس افسر و چې په 22 نومبر کال 2008 کې وسلوالو طالبانو پټک بازار کې په نښه کړو. زه په دې فخر محسوسوم چې زما والد صاحب د یو داسې فورس حصه وه چې هغه په تاریخ کې هغه یادېږي او یا تر قیامته پورې به یادېږي چې د څومره قربانیانې ورکړي دي او ورکوي لګیا دي. د خپل مقصد نه شاته کېږي. د شهید عمر فاروق ورور واجد علي خان وایي چې دوی خاندان د پاکستان جوړېدو نه تر دې دمه د وطن حفاظت لپاره قربانۍ ورکړي او دا خاندان د شهیدانو او غازیانو کورنۍ ده. فاروق زما کشر ورور هغه د خوازخیلې اس ایچ او زما په خیال باندې که په سوات کې چا جنگ کړی دی یخ په نیغه په پولیسو کې نغاغه کړی دی او په کې د هغه سره د خوازخیلې او ټیکداري خلکو چې ملاتړ هم کړی قوم ورسره هم ولاړو که په هغه باندې حمله شوې د خان خطاب یو مشهور کمانډر و د هغوی او ګورنر هم د مټې هغه حمله کړې ده. هغه په سوونو په زرګونو خلکو په هغه تاڼه باندې راغلي دي خو هغه خلک چې د هغې تمبولی ځغلولی ده. د انسپکټر عمر فاروق شهید زوی عبدالمجید هم د پلار پرنګ پولیس فورس جوین کړی او د پولیس ټریننګ وروسته به د پولیس باقاعده برخه شي. چې اوس زه هم د دې فورس حصه یم نو زه به هم دغه هر څه ته ګورم او خپل کوشش به کوم خپل چې زما نه څومره دغه کېږي طاقت مې کېږي زه به هغه عمره د دې ملک د حفاظت لپاره خپل کوشش جاري ساتم. د شهید عمر فاروق زلمی زوی وایي چې د پلار په شهادت نه صرف د خاندان بلکې د ټول سوات ولس ویاړ او فخر کوي او دی هم د وطن د حفاظت جذبې لري. دی وایي چې په وطن که چېرې ځان قربان کړي نو دغه به د ده لپاره لویه مرتبه وي. په سوات کې د امن او سوکالۍ لپاره په سلګونو شهیدانو کې عمر فاروق انسپکټر هم شامل دی چې خپله وینه د دې سیمې امن لپاره قربان کړې ده. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، منګوره، سوات. بلخوا د ضلع